د الله پیغمبر له یو صحابي رااله د رسول الله مبارک نه تپوس کې د الله پیغمبر بیبیانې وهله شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وینا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی د الله پیغمبر تاسو ویل دی بیبیانې موهی دا خو زمونږ خبره نه مني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل کله نه کله وهی رسول الله مبارک ورته فرمایل کله نه کله وهی بیبیانې رالی ازواج مطهرات حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خاله ټول بیبیانې د الله پیغمبر چرته دی نشته دی رسول الله مبارک ته وای د خوندانو په وهلو مړې کړو تاسو ورته فرمایلی دي چې وهی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې واپس تشریف راوړ الله پیغمبر ته پته ولګید چې زنانو شکایت کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا او فرمایل چې ټولو نه بدترین سړی هغه دی چې د خپل بیبي وای دا بدترین سړی دا ښه سړی نه دی دا غیرت دی بې غیرته دی دا بس غیرتی چې ته کور کې زنانه راونیسه وهی او بار چې رالی برد دې ته وکړي الله ستا په اخلاقو باندې قسم د تسبیح دې په لاس کې ټکا کوي او ته چې خبرې کوي جی اوس کور کې ښځه دی وله رالی ما ته وایي جی او لا سخ کوله او سپلی اوچته او یاره جی بس تاسو مې ډېر خوښ او بېګا مې ستاسو د بیان یو کلیپ اورېدو ډېر ښکلی او پلان کې مولي صاحب مې واورېدو پلان کې مې واورېدو تپوس یې وکړه کور کې استاذۍ ښځه وهلې بار راوتې دا غیرتي خو نه دی که نه دا چې کوم دی د غیرت کار دی نه دا حسن اخلاق دی د رسول الله مبارک ډېر بهترین اخلاقو الله پیغمبر په کور کې ناست دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا کور ته حلوا رااله نو چې حلوا رااله نو عائشه رضی الله تعالی عنها نمبر د بل چا کور نه رااله په ازواج مطهراتو کې نو چې څنګه راورسېده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه پلیټ داسې و نو هغه لاندې راوګرځېده مات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشه ته فرمایل بد دی وکړل او هغه حلوا په خپل لاس راوچته کړله هغه پلیټ په خپل لاس راغونډ کو او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د کور نه بل پلیټ واغستو او هغه بیبي له ولېګو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته اسمو نه بس دونه ورته فرمایل چې عائشه دا د خونه کړه دا له دسې نو پکار داسې نور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل کور دونه عجیبه اخلاق د رسول الله مبارک الله پیغمبر ناس دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ازواج مطهرات یو بل بیبي دا په خپل مابین کې ورغلی دی یو بل ته ډېرې خبرې وکړې د الله پیغمبر ناس دی اوري نو چې سمې خبرې د دې په مابین کې دا جګړه وشوه مکالمه تیره شوه نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وروسته رسول الله مبارک ته فرمایل د الله پیغمبر ما ته څونه خبرې وکړلې تاسو څه نه وي ځکه عائشه سره ډېره مینه وه تاسو څه نه وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په خپل لګیا ته جواب کو نو ما ته څه ضرورت او به کې زما استا په مخ کې چې زما استا دوه بیبیانې یو بل سره داسې لګی ما ته به ورته کینو وا به اورو د هغوی دا خبرې دا جواب به وله ورکړو چې تا وله جواب ورکړو ما ته څه ضرورت و دواړه به مو دونه وهلي خدای شته هسپتال کې به مو په بورډ کې دننه کړي الله رب العزت دې موږ له په دې باندې عمل کړو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یاره تاسو په ابتدا کې یې نه بیان سور